صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله په فضل و کرم سره نن دا فهم قرآن څلورم درس دی. پرونی درس کې د الہ وضاحت شوی او دا مونږ او تاسو په کلمه د ایمان کې هم وایو لا اله الا الله. اوس په دې خبره باندې ځان او کول پکار دي چې صفات دا پدری قسم باندې دي. صفات دا پدری قسم باندې دي. یو هغه صفات دي چې هغه مخلوق سره خاص دي. یو د مخلوق صفاتونه دي. دویم هغه صفاتونه چې هغه الله پورې خاص دي. دریم هغه صفاتونه چې د الله او د الله د بندګانو ترمنځ مشترک دي. دا ډیره اهمه خبره ده. صفات پسو قسم دي پدری. یو کم قسم صفات دي چې مخلوق د مخلوق صفاتونه کوم دي لکه سړی بیغم او دشي دا د انسان صفات دي. کنه انسان خوراک کا کړي او صفات دي کنه چې خوراک کا نه کوي او خلک وینا جوړ لري یا به مړی خلی بل د انسانانو صفات کې د انسانانو زناورو صاحب اولاد ہونا ایو صفت دی کنه چې مخلوق ته الله پاک اولاد ورکړي حیوانات ته. صاحب زوجہ ہونا جب پلان کی شادی شدہ دی بی بی اے دا صفت دی کرتے دا صفات کیا پورے خاص دی مخلوق پورے. اس یو صفات دا اللہ پورے خاص دی. اللہ خالق دی بل خالق شا رازق اللہ دی بل رازق نشته. یو ذاتی صفات دي چې هغه د الله او د بندګانو ترمنځ مشترک صفات د الله دی او هغه د بندام دی. لکه سمیع. سمیع معنی د سننے والا. ان الله سمیع الله اوریدونکی دی. خدا صفت د انسانانو د پاره استعمال شوی. الله وی دا انسان میں پیدا کو هل اتا علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه دا انسان میں سمیع او بصیر وګرځاو دا سمیع او بصیر دا الله صفت هم دی او دا بنده صفت هم دی او دا الله باندې سره مشترک دی څنګه نور انسان څنګه اوریدونکو دی او څنګه لیدونکو دی او الله څنګه اوریدونکو او څنګه لیدونکو دی کې فرق دی انسان وګونو ته محتاج دی پاورېدو کې انسان پریدو کې سترګو ته محتاج دی او الله پاک بغیر د سترګو بغیر د وګونو اورېدل او لیدل په دې ورته اوس مونږ معنا اورو چې ټول صفاتونه الله لدی دا معنا خلق کوي څنګه معنا کوي ټول صفاتونه الله لدی آیا الله خوبم کوي او کولم صفات دي خبر سمجھ ترا دي کنه ډېر ښه خلک شته دا الحمدلله معنا غلطه کوي خدي چې ټول صفاتونه الله لري نو آیا د الله دی بيشته الله اولاد مشته آیا ضروري نو معنا څنګه کوو الحمدلله معنا دکې الحمد ټول صفاتونه د اولوهیت ټول صفاتونه د خدای توب څنګه معنا موکا اون چې کوم خدای صفات الله پورې خاص دي هغه ایواز الله دی د مخلوق د صفاتونو نه وروته ځکه دا نه الله پاک دی سبحان الله اما یصفون تاسو سمجھ تا خبر راځي کنه د الحمد معنی شو ټول صفاتونه د خدای تو تمام صفات خداوندی معنی یاد نه شو لله الله لله لام جاره دی لام جاره راځي د پاره د اختصار ټول صفاتونه د خدای تو ثابت دی خاص الله لرا پدې صفاتونو کې د الله سره هیڅوک شریک نشتا نه نوري مخلوق نه ناری مخلوق اور نه خاکی مخلوق دا پورا وضاحت سره مانو نو کې شواز الحمد ټول صفاتونه د خدای تو ثابت دی خاص الله لرا پدې صفاتونو کې د الله سره هیڅوک شریک نشتا نه نوري مخلوق نه ناری مخلوق اور نه خاکی مخلوق بیا ولا وکړي الحمد ټول صفاتونه د خدای توب څنګه لله ثابت دی الله لرا نا ثابت دی خاص الله لرا او پدې صفات ور پکټ کیږي او پدې صفاتونو کې د الله سره هیڅ شریک نشتا نه نوري مخلوق نه ناری مخلوق اور نه خاکی مخلوق ناری مخلوق پیریان نوری مخلوق ملائک خاکی مخلوق انسانان یعنی دا اللہ سره دا اللہ پسی بدنو کی نه انسانان شریک دی نه پیریان اور نه ملائک دا اللہ صفت با فرشتو دا نور دو دا اللہ صفت با پیریان دا نور دو دا اللہ صفت با اسیو انسان دا نور دو نا انبیاء لرا نا اولیاء لرا نمڑو لرا نجوندو لرا
ویږي په خبر څنګه معنا وضاحت تر څنګه وشو شاه حسین محمد حسین ماذا تقول ټول صفاتنا د خدایتوب دلته کله کله پرګل راشي چې موږ په اوري الحمدلله معنا نو خرج دل تړالو الحمدلله په مونږه کړه یله چې ستاسو ګانو ټول زم په خبرې کوي اجازه دی الحمد څنګه معنا وکړو ټول میں الحمد نظروی للہ میں الحمد سبحانہ للہ الحمد طول صفتنا لبدائیتو ثابت دی خاص اللہ لرا او پدی صفتنو کے اللہ لرا اس تو شریک نشتا ننوری مخلوق یعنی ملائک نناری مخلوق یعنی پیریان او نخاکی مخلوق یعنی انسان معنا یاد نشته خیګور داسې خلک شته کنه چې الله دې بدونه له باندې موږ الله دې بدونه الله دا خاص دي په دې کې راځو په هغه ځا چې څوک د الله دې بدونه نه مني داسې خلک شته چې هغه د الله دې بدونه نه انکار کوي داسې خلک شته داسې دل شته چاغي د الله کی بدونه لمنی نو پدې جمله کې پاغي باندې رد وشو دوی پدې جمله کې پاغه چا باندې رد وشو چاغي د الله صفات منی او د دې صفاتونو نه یو صفات بل چاته وایي چې د موږ خاص الله پوری بل نه نه ورکه رسول کې بل چاته د الله صفات ورکي باغی هم بکرد شو بچا پا الحمدللہ کرد شو حضور دا اللہ صفات منی او یو صفتی هم دا اللہ نا علاو بل چاہتا ورکا دلتا مونگ مانا کیوئی چې تفدائی صفتونه یوازې الله پورې خاص دي نو یوازې الله لا به بل چاته با زکا وسره له وضاحت لیکي زکا چې د الله د صفتونو نه یو صفت هم د الله نه علاوه بل چاته ورکو دا شرک دی سبحان الله الحمدلله کې وضاحت تاسو ورکا د الله صفاتنا ذکر الله پورې خاص دي کچا د الله د خاص صفاتنا یو صفات هم د الله نه علاوه بل چا تورکون دا شرک دی او د شرک دا تعریف شاه ولی الله رحمت الله علیه القول الکبیر کې ذکر کړی دی تاسو په کې وتره د شرک تعریف هم مکه تراوی تاسو خپل کا پوښتنه چې شرک څه ته وایي جواب شاه ولی الله رحمت الله علیه القول الکبیر کې لیکي په 15 صفحه چې د الله د خاص صفاتونو یو صفات هم د الله نه علاوه بل چا تور کول دا شرک دی شرک څه وایي د الله د خاص صفاتونو وایي شابه د الله د خاص صفاتونو یو صفاتهم د الله نه علاوه بل چاته ورکول دا شرک دی شاه ولی الله رحمت الله تعالی علیه او فرمای چې د الله د خاص صفاتونو یو صفاتهم د الله نه علاوه بل چاته ورکول شرک دی رزق مون مانو کا الحمد طول صفاتنا د خدای توبه څنګه ډیر مسلمانان شتا هغه ته الحمدلله وضاحت دی معلومه
الله وضاحت پاتې دی پدې خدا دې کی مووی نه راغلی تو غراو نه کنه شاباش دا الحمدلله معنی څه شو الحمد عام خلق معنی کوي عام خلق معنی کوي ټول صفاتونه الله لدی ټول صفاتونه څنګه الله لدی ټول صفاتونه کې خدای انسانانو صفات نشته لکه انسان ذکی کنو ذکی چې ټول صفاتونه الله لدی الله ذکی کې نه یاد د انسانانو صفاتو کې دام دي چې د الله اولاد ورکړي چې د بیبي او ټول صفاتونه الله یو الله بیبي مشته ولې الله بچی مثال یاد بالله خبره سمجھ تر راځي کنه کله کوي نو الحمد معنی موکا الحمد ټول هغه صفاتونه چې د خدای صفاتونه دي د انسانانو نه د پیریانو نه دا په انسانو کې د انبیاو نه و د ارجح خپل صفات دي د پیغمبر خپل صفات دي د انسانانو کې د اولیاء خپل صفات دي د وکیل خپل صفات دي د انجینر یو خپل صفات دي د ډاکټر خپل صفات دي نو معنا څنګه وکولو د الحمد معنا دا ټول صفاتونه د خدای توبه اے الحمد تمام صفات خداوندی الحمد تمام اللہ کے ساتھ مختص ہے اور ان صفات میں اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے نہ نوری مخلوق میں نہ ناری مخلوق میں اور نہ خاکی مخلوق میں دا سرم سرگودا کے ذکر ہوا علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرگودی وطن وضاحت شو چې الله سره په خدای صفاتو کې نه نوري مخلوق شریک دی نه ناری مخلوق او نه خاکی مخلوق بیا دې سره دا وضاحت موکا چې شاه ولی الله رحمت الله علیه وای کله الله د صفاتونو نه یو صفات د الله نه الله بل چاته ورکو دا خو د دین نه وای که یو صفات ښا خجبو ترازو بلې خبرې ته هم دې الحمدلله کی الحمدلله معنا مسنګ او کدا لوی کسان وای واړه مو وای بیا مو پرې کوو ټول څنګه تاسو نه بیا دا زونه ساتو دا تقریبا 20 منټ دا معنا سره په کوم تاسو نه بیا یې راشي الحمد ټول صفاتونه د خدای توبه لله ثابت خاص خاص پکې وای چې بل څه په سره چې الله نم دیو خیر دې یو صفات پکې بل چاته ورکې نوم کې خیر دی نا الحمد ټول صفاتونه د خدای توبه ثابت دي خاص الله لرا او په دې صفاتونو کې د الله سره سوق شریک نشتا نه نوري مخلوق ملائکو ته وي نه ناری مخلوق نه ناری مخلوق چاته وي او نه خاکی مخلوق دا الله سره د الله په یو صفت کې سوق شریک نشتا اوس بتا ځان سره خپل ډېرې کیولې کې د الله صفات کم دي او دا الله صفات چې بل چاته ورکې نو څه چل کېږي دا چې څه پته دي د خلکو په ذهن کې دی چې مشرک دې ته وي جوړه د بغړ غټ کړی ا جوړه مشرک دې ته وي چې دې الله نه مني مشرک په دې ته وي چې بت ته بخته وي نه خرو مور زمون ته انساني مشرک خدای الله یو صفات بل چا کې ګڼي الله صفاتونه کوم دي الله خالق دی نو بل څوک په خالق نه غني کبل چاته دی خالق وي تا د ایمان حدود قرار دویم الله رازق دی نو بل څوک په کائنات کې رازق کشتا
مقصود کې به یا رازق کا کام نه وي رازق کا یا رازقیا خلک وایي کنه رازقیا مونږ کدا سو خالقیا او خالقیا بچا عبد الخالق نوم دی بچا چې کوم نو عبد الرازق نوم دی اته ته رازق وي یا ته ته خالق وي خبره سمجھ راځي کنه وګوره الحمدلله کې مونږ تاسو ته کې الله دې فضل او ډېر خغه بنديان شتا چې ته ته د الله لکه فضل راته وای نو سره به وګورې الله دې فضل نه شي مونږ یو دوایو د الله دې فضل خودونه دي کله غوړې دنیا دا غوړې کلمونه چې او دا غوړ دریابونه صحیح شي او دا الله دې فضل لیکي لار ته ختم شي دا الله دې فضل بیا هم ختم شي دا الله بل صفات اللہ صحت ورکون کے لئے نو بل سوک صحت ورکون کی نشتا اللہ بیماری را ورسون کے لئے نو بل بیماری را ورسون کی نشتا اللہ تبارک و تعالی متصرف بالامور دے اختیارات د کائنات یوازې د الله سره دي نو بل چا تبادا اختیارات نور کې دې ټول کائنات اختیار منسوخ دي نو بل چا تبا اختیار نور کې ذمہ دار د تبیتوب دی او کته وی چې د تبی ذمہ دار پکې بل پښتا تو د دې صفات بل توار نه کو یارا خبر نه ہے د ټوخي ذمہ دار توب دی او بل چاته دا ما خپل ویل پلان کې د تبی ذمہ دار دا ذمہ دار کو الله د ننکور دی مدار د شری دی مدار د څوک دی بل څوک دی مدار نه غني دا صفات خلق مخلوق ته ورکړل کړه ځکه کله تاسو دی بین تلار شمه ورته نه تاسو کوم میدان ته پسو ملایږي چې د الله صفات بل ځاته ورکړي ربنا توبه نشته ورکړي دي کني ورکړي نو زه هم تاسو کو چې توبه تو پتا نه نشته چې الله صفات مخلوق ته ورکی زم دې غریب په الحمدلله نه دې پوښتنه دا الله صفاتونه دې پیژندلې لري دا څه خلک شته الله صفات بل چا کې ګڼي حفاظت کوونکی حافظ حفاظت کرنے والا کون حفاظت کوونکی څوک دی دا چا چې د حفاظت د ماجومانو د پاره غاړې ته تاره چوي چې بندونه ورته وي دا بند ورته دی او محفوظ دی په نظر کېږي نه یا تاسو بیا دي د حفاظت د پاره د خلکو چې نوې کور جوړ کی نو زمون په علاقو کې به په خوا کې سره ډولم دکا تاسو لګو کی څنګه وګورئ چتر به یې لې دلې دا ځاله خپلې چې خلک راځي پور ته وګوري د نظر یې نه کی دا پکې چې چتر دې سره به نظر نه لګي دې سره به دا محفوظ کی دا دې وګورئ چتر سپیا کا کو چار تیخی د دې خلکو هغه څه وخت چې دی وته په کوتکول نه بس ټیم دې کې تیری یارانو دا یو تاسو خبره چې دا چانه بیانول یار الله دې بدونه چانه بیانول چا به تپیا کا څنګه کوي تپیا کوي ټول تکړه په کوټ باندې کوټ الکه چې دا دونه حفاظت کوونکی چیز دی چې نوې جامې واچې په اختر کې یې جمعې فرض دا تم یو سمجا کې چې تر غاړې تا چې تم نه نظر نه شي آیا خپل پیجارو غاډې دی یو پیزه سمجا کې پکې مخ کې ورته ځوړان دی اذا نظر کیږي نه الله نو حفاظت کوونکی د الله ذات دی او تاسو بیا کا حفاظت کوونکی وګڼل
تا چې سره حفاظت کوونکی وګڼل زموږ خدا کیدا نه زه د پاره دې وړاندې نه کړل یاره ساري جوړی لا دونو تا غاړه تا چې دې سره ز بچ پاتې شم حفاظت کوونکی یو الله تا سورۃ فاتحه کې وی چې صفاتونه د خدای توب یوازې الله پورې خاص دي نو دلته حفاظت کوونکی چې سره ولګړي صفیا کولګړي خبره سمجھ ترازی کنه ادا په توه ما چې ورته کسان مسلمانان په یو لار را روانو نو هغه سره په دې ګړو بيزو کې یو کوچو پیژن څه ته وي خر ته نو د خر په کیته وي د خر په کیته وي یا ته وي راغینه ما تاسو کې مې تاسو په کې دا کوچي اولي ګرځي په دې ګړو بيزو کې ما ته یې مولوی ته وو دا دې د پاره د نظر نشي راکړي بيزي مې زره دې حفاظت کوونکی د خر بچي وګڼلو ایمان بچایو د خر په بچي دا خلکو دونه کچا نظریه کچا عقیده خو دا قرآن دې کولو کړی کنه او الحمدلله داري زموږ یې مرده چې وایو دا ختميږي نه خدای دې په عقیده برابر چې ته بیا موږ کې کنه چې زما حفاظت کوونکی یو الله دی خبره سمجھتا راځي عقیده نه پاکي کنه پاکي دا پاکی لګيږي الحمدلله حفاظت کوونکی یو الله دا الله نه علاوه بل حفاظت کوونکی نشتا الله عالم الغیب دی الله دې عالم الغیب والشهاده الله په هر پټ او ښکار په ذات دی غیب دان یوازې یو الله رضا الله نه الا بل څو په غیب نه پويږي رضا خلک په ترکیزه کې څړې راوځي په نو کې غل معلومي لکه د غیب له الله پورې خاصو د الله د علم غیب صفت بل چاته ورکه په دې کې زریم د عوامو ګنانو او غریبانو ته پته نه اجل دا مسئله و د چاکولې نو دا د مولیانو کافر کړو نو پاتې و سره اصل نو کې غل معلومول د غیب سودا نه کړه په نو کې وسنګ غل معلومه د نبی رسول سلام په زمانہ کې غلاګان شوي وي يهوديانو کړه منافقانو کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پته نو یو پیغمبر په نبی رسول سلام په صلاح د بل چا په حق کې کړه یو غل بارک دغه چې ظاهر کې غغل ډېر چالاک وو پیغمبر دې بغلی دا بل بغلی بیا الله ایتونه راولېږي چې پیغمبر دا غلا ګرځي د وکالتونه کې پیغمبر علیہ السلام ته د غیب علم نو او تنن وی پلان کې په غیب کوئی نو کې غل معلومي شیشه کې غل معلومي او کوړې منترې معلومي او باندې کې مشتونه بلېشتو کوي تاسو لګی دی جادوګر تعویذ کې فرشتہ نه یو عام صحیح تعویذ دی کنه خدا په تعویذ کې روبا کی خلق ہوتا نو والا رشتہ دا بیانېږي نه نو غیب دان یوازې یو الله دی غیب دان صفت د الله پورې خاص دي بل څو غیب دان وګڼلو او بل حدیث وره دو حدیث وره یو روایت کې راځي څوک چې پالګر تا نجومی ته لړو چې ما ته پال وګورا پخوا په دې کلو کې په چمګاون کې په خاندان کې او مشر زنانه وا اب سم پیغمبر وا خلق واتراتم ته تور پال وګورا اب دین کې راځي په دې قران کې به د اخر کې پالنامه لګولې و اوس هم باندې نو کوښښ نو خلک په دې قران د قران نو ورکه د قران کې د اخر کې دا پاڼه لګولې ده نو پای کې به دې خوا 1 2 3 لیکلی یا الف باتا او سر یې پړډه کوته کې راوړل اځي دا په جیم باندې کوته کې هوا جیم ته به دې کې دیو چې سپات دې ډېر خدای خدای نو اوس ورکه شکرانه دا الله به دې شکرانو لپاره وخه اوس ورکه شکرانه
غیبدان یوازې یو الله دی، بل څو غیبدان نه ګڼل، نه نبي نه ولی. د ولی لوی مقام دی او غیبدان نه په غیب نه پوهېږي. ځکه هر کله چې پیغمبران په غیب نه پوهېږي نو اولیاء به نه په غیب پوهېږي. دا د اولیاء ګستاخي نه ده. ګوره د نبی علیہ السلام باره کې راځي یو پیغمبر ورته یو یهودنې زنانا ډوډۍ کړې وه. د پیغمبر پر څاروي د پتون دا غوښه ډېره خوښه وه، دا پتون یې ورته جوړ کړی او په یې کې هغه زنانا یهودنې خطرناک زهر جوړ. نبی علیہ السلام هلته تللی و، ډوډۍ راواغسته چې پلیتې کوله، بای صحابه کرامو خوړلې وه، هغه شهیدان شو. پیغمبر چې ډوډۍ دې پرانځي کا جبرئیل راغی، خبردار پته ورته نه وه. نو چې پیغمبر په غیب پوهېږي دغه دعوت ته به تللی دا اوس دونه دنیا د چې کنه نارینه او زنانه او د دې علاقو کې رواني یو چې څوک ورته ورځي هلکه پتا باندې جادو دي، پتا له پیریانو سورې دي، پدې دا پدې هلکه تعالی څه پته د غیب ولګي دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره کې بیمار ایر پیرا دو چې د بیبیانو خواته ورغلیم کلیم ورغلی داتې نه ایرو بدن یې خوږېده، بدن یې ګنډلې پته ورته نه وه چې بیماري مې څه ده. بیا نبی علیہ السلام یو پیرم لاستو، دوه ملائک راغلل، یو فرشته سر ته وه یو خو ته وه. دا یو دې بلې ته وایي دې سړي ته څه شوي دي دا ولې، نو دا بله ورته وایي په ده جادو شوی دی. پیغمبر وایي هلکه دا جادو چا کړی؟ دا د لبید بن عاصم یهودي لوڼو کړی دی. څنګه کړی دی؟ د پیغمبر علیه السلام ویښتې را پیدا کړي دي، هغې د منګزې نه توکړي دي، زیروان نومې کوهي دی، پای کې ویښ ایښي دي، کاڼې پېښې دی. پیغمبر دا ګفتګو اورېده، راپاسېد، کوټې ته دننه ورغی، خوشحاله و. عایشه وی دوی د حضرت تاسو خو ډېر خوشحاله وي، بیماري مې معلومه شوه. بیا نبي اسلام کسانو لري د غیر اویسته نو که پیغمبر ته د غیب او علم وی باغ خپل جادو شو پته وته نو او دا جادو اثر دونو چې بدن وګیدل او دا رنګي دغه د بیبيانو خواته تلیم یا نه تلیم دا کوم رسېوا نور څو پیغمبر ته نقصان نه ورکړي. نبی رسول الله فرمایي من اتا عرافن څوک چې د جومی ته راغی، څوک چې پالګر ته راغی چې ما ته غلو ګورا، ما ته کوډې منتري معلومي کا، زما قسمت معلوم کا. یو روایت کې راځي 40 دن موز نه قبليږي چې دی وته اثر راغلی چې ما ته قسمت وګوره. او یو روایت کې راځي د چا چې عقیده دار چې بالکل معلومه وي. دا روایت وره ها د مولانا بنجیګر رحمت الله علیه یو بیانم چې د دا روایت هغه پای کې ویل چې د چا دا عقیده او یقین چې دی واقعي کوډې منتري معلومه وي، قسمتونه معلومه وي، غل معلومه وي، په نوګه او په شیشه کې، نو دغه روایت کې راځي دا سړی په قرآن سره کافر شو. دا بڑا خبره کوله نه بعض خلک دا اختلافي او دا وړي مسلې دي. یو سړی په یو خبره په کافر کېږي دا وړه خبره ده یار. الحمدلله نو مطلب څه شو؟ الحمد مانم ویلا الحمد ټول صفاتونه د خدای توبه څنګه لله ذاتی خاص الله لرا او بدی صفاتونو کې د الله سره هیڅ شریک نشتا، نه نوري مخلوق نه ناری مخلوق او نه خاکی مخلوق. نو دې کې بدبو هغه ډلو راځو چې کوم خلقو د الله صفاتونه نه منل، موږ نه د الله صفاتونه دي. بیا دویم رد پکې په هغه چاو شو چې د الله صفاتونه یې منل، خو د الله صفاتونه مخلوق کې ګڼل. نه موږ خاص الله پورې دي، دا صفاتونه خاص الله له ثابت دي. دا الحمدلله دا دعوه د دې صورت کا الحمدلله دا د دې صورت دعوه ده.
او په دې داوا باندې درې دلایل بیا ذکر کړي. وګوره دا چې په قرآن کلاس ته کنه نو سره په دې ځان کوي چې په هر صورت کې دغه صورت داوي په قرآن مزان پوښتنه وکړه په هر صورت کې دغه صورت داوا ذکر کیږي. نو دغه داوی ثابتولو د پارسو طریقې دي. په هر صورت کې یو مرکزی مضمونی تاغیل تعبیر پوری شي په داوا د صورت سره. هر صورت کې سي مرکزی مضمونی هغه مرکزی مضمون ته داوا د صورت ویل شي. داوا د صورت تاسو نه څوک تاسو کې ایک ګلونو ماشومانو شرانو د صورت فاتحه مرکزی مضمون څه دی؟ الحمدلله. دې صورت داوا څه ده؟ الحمدلله. الکه دلایل په سودی نو درې دلایل دي په هر صورت کې دا ترتیب دی. خدا د داوی ثابتولو لپاره څو طریقې دي. یو دلیل عقلی، بل دلیل نقلی، بل دلیل وحی، څلورم قسم. داوا د صورت ثابتېږي په څلور قسمه دلایل سره. یو دلیل عقلی، دلیل وحی، دلیل نقلی او قسم. کله په قرآن کې یو صورت کې یو داوا ذکر شي نو الله قسم سره ثابت دی. لکه والضحى قسم دی په وخت صبح، والعصر قسم دی په وخت مازیګر. دغه داوا ثابت دی په قسم سره. دلیل عقلی دا داسې قسمه دلیل چې عقل مني، چې عقل چې روغي نو هغه مني. نو دا دلیل عقلی چې دی نو دا په څو قسمه باندې دی. یو ته وایي دلیل عقلی محض، دلیل عقلی محض. دویم دلیل عقلی اعتراضی. قرآن کې در خیر یو څو نمونې خیر. او دریم دلیل عقلی مسقط للخصم. دا چې مدل تیار کې کنه نو هر صورت کې بیا ګوره چې دلیل عقلی دی که نقلی دی که وحی دی که قسم دی. که دلیل عقلی دی نو دلیل عقلی محض دی، که دلیل عقلی اعتراضی دی، که دلیل عقلی مسقط للخصم دی. تو قرآن فهم حاصلی کی کنه دې ته وایي فهم قرآن. دې ته وایي فهم قرآن. شابه وای داوا په څو دلایل سره ثابت کیږي؟ په څو قسمه؟ کم یا دلیل عقلی په څو قسمه او کم اے دا سورۃ بقرہ کی نمبر آیت وګوره شلم سپارہ اس کو کیا تھا تو دلائل تھا یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے خلقو بندگی خاص کے رب تاسو لرا هغه ذات. دا اعبدوا دعوه ده. اوس دا دعوه ثابت دی. عبادت یوازې الله لو کې، بندگی یوازې الله لو کې. لیکن دلیل په څه دی؟ زګه بندگی هغه لو کې خلقکم تاسو پیدا کړی. دا یو دلیل شو. والذین من قبلکم تاسو مشران پیدا کړی دي. الذي جعل لكم الارض فراشا زمکه د لپس ګرځولې ده، اسمان د لچت ګرځولې ده. وانزل من السماء ماء دبرین باران راوري. دلته پینځه دلایل عقلیه ذکر کا. څه ذکر کا؟ یو دلیل عقلی بندگی الله لخاص کې ذکر تاسو پیدا کړی، تاسو مشران پیدا کړی دي. زمکه د لپس ګرځولې، اسمان د لچت ګرځولې، دبرین باران راوري. فائدہ پر تاسو پای باندې تاسو د پار رزق روباسي. ذکر بندگی الله لخاص کې ایک دلایل ذکر کړ.
هم تاسو ګورئ دا سورۃ البقره دویمه پارا آیت نمبر 163 اور 164 ګور داو ذکر کوي و الہکم الہ واحد تاسو د پارا کارساز حقدار د بندګي حقدار د عبادت الہ واحد یکی یو ذات دی دلیل په څه یارا ول الہ یو ذات دی ځکه ان فی خلق السماوات اتدلائل شروعاتو التفیز دلائل عقلیه دي داسنی دا مونږ کی کینی او کنه کی تاسو وقت کې تماس اس وقت مې کنه ان فی خلق السماوات اسمان پیدائش تو ګورا دزمک پیدائش تو ګورا تشبیه لربی بدون تو ګورا کشته تو ګورا باران تو ګورا الله زمک تازه کوي دي تو ګورا زند سره خوار کړی دي تو ګورا دې سیلګانو هواګانو تو ګورا وریدو تو ګورا رزق هغه الہ دی دا سورۃ النحل لګو ګورئ سورۃ النحل سوال سم پارا دیکھیں ہو بیا کثرت دلائل لري آیت نمبر 3 تو ہو رہے دعوت ذکر کی آیت نمبر 2 کی ينزل الملائكة بالروح من أمر إلى من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون الذي إله زيما دلائل توجيه خلق الإنسان خلق السماوات اسمانونه پیدا کړی نظمکه پیدا کړی خلق الانسان نو انسان پیدا کړی والانعام ساروی دل پیدا کړی دي ها میغه دل پیدا کړی نو غوای دل پیدا کړی نو کډه دل پیدا کړی نو بیزه دل پیدا کړی پیله وختي راځي شملې له وختي دي لذي له وخدا والانعام خلقها لكم او ساروی تاسو د پاره پیدا کړی دي غوا تو ګورا میغه کړي بیزه تو ګورا مشکلی دی وبا او خړی دی واخه او یو طرف ته ویني بل طرف ته غشایا او روان دي نشوته ستارو ګورو کړي میغه بیزه تا یو طرف ته ګندونه دي بل طرف ته وینه ده په دې میس کې خالص به دا ذکر کوي ورپسې دلایل تو ګوره وتحمل اثقالکم دا الله تاسو له سالو به راځي تاسو بوجو نوړي څنګه په خار دی بلا بوجو جوړي پا اس باندې بلا بوجو جوړي په خچر پټټو وتحمل اثقالکم تاسو بوجو نوړي تاسو نشه وړي والخيلان اسن تو ګورا والبغال خچر تو ګورا والحمير خرن تو ګورا زادت الله پیدا کړی لترکبوا پدې باندې تاسو ور لیکوي نو ورپسې آیت کې هو الذی انزل من السماء ماء دبرنا الله باران را وریا وګرداینا تاسو له سوچي زنا پای تاسو بوټي الله اثر غنئی خونه پر اثر غنئی کجوري پر اثر غنئی انګور پر اثر غنئی رضا لاسو وسخر لكم الليل والنهار شپې تو ګورا نور تو ګورا نور تو ګورا اسقومه تو ګورا نستور تو ګورا هو الذي سخر البحر دریاب تو ګورا نمیان تو ګورا دا دې صورت کې آیت نمبر 65 ګورئ دا سورۃ النحل وان لكم في الانعام لعبرا یقینا اشتريتاسو دپارا پډنګرو کې زیاده عبرت دا دلایل عقلیه دي په هر صورت کې مرکزی مضمونی دا غیر ثابتولو د پاره څو طریقې دي ها په هر صورت کې یو مرکزی مضمونی دا غیر تعبیر کولی شي پس سره پداوی د صورت سره نو دا غداوی د ثابتولو د پاره څو طریقې اوله طریقه اثبات الدعوه بالدلائل عقلی دریم دلیل نقلی دریم
او څلورم قسم. دا موږ کوم دلایل لاړو دا کوم قسمه دلایل دي؟ دا دلایل عقلیه دي. بیا دلیل عقلی په څو قسمه وو؟ کم دلیل عقلی محضا، بل دلیل عقلی دا ځکه دی کې خپل خوند دی او دی کې خپل مزه ده او خپل نشه ده پکې. وی راشه د قرآن په درس کې کېنه د جرسیانو شرابیانو محفل پرېږده که مزه یې د شرابو سیوا نه وه په خدای قسم چې دوستانه را سره پرېږده خو راشه قرآن ته. دا دلایل عقلیه محض وو. دا کوم قسمه دلایل وو؟ او چې دلیل عقلی اعترافیه شي سورۃ مومنون وګورئ اتلسمه پارا. دلیل عقلی اعترافی سورۃ المؤمنون آیت نمبر 84 اتلسمه پارا. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. قل هو اے نبی علیہ السلام لمن الارض د چا اختیار کې د زمکا او هغه څوک چې په دې زمکه کې دي که تاسو پوهیږئ. دا تپوس دي د مشرکانو نه د کافرانو نه. کته د دین تپوسو کې د زمکې اختیارات د چا د دې ټول مخلوق اختیارات د چا سيقولون لله. سيقولون استادان وی دا سین د پاره د استعجال دی بلا سوچه لکه تانا تم تپوسو کی سارا پلار سنون دی ته پکې سوچ کې جوړ د عبد الله دی او عبد الرحمن دی ته پکې سوچ کې کتانا تم تپوسو کی د دې نه چارغولې پورې رستم پورې سونه لار دا تب یو کیلومتر دی سړک پورې 3 کیلومتر په شالي پورې او دریم څخه قبلي څخه زو پورې او څلور چارغولې پورې دې کې په سوچ کې او کتانا تم کوئی صاحب پلان سنون دی ته تعریف پلان کې نو چې دا مشرک نه تپوس دي په دې کې سوچ نه کوي دی دا کائنات ټول دی والله او ګوره کافران مشرکان څو کافران مشرکان دي او دیوی د ټول کائنات اختیارات یوازې یو الله سره دي. سيقولون لله. نو دې اقرار او اعتراف کوي. نو دې څه وایي؟ دلیل عقلی اعترافي. ورپسې آیت کې قل من رب السماوات السبع ورتوا اے نبی علیہ السلام سوق دې رب دو اسمانونو او د لوی عرش رب سوق دې. نو دا کافران دا مکی والا دی وی لله خاص الله لدی دا صفت. نو ګور دی رب الله منو. نو التا الحمدلله کې صفت داوت دلیل ذکر کړي. نو التم اول دلیل رب العالمین ذکر کړي. نو الته په تبانی درس کې راځي چې دا رب العالمین ولې په دلیل کې ذکر کړو. دې په کې ذکر کړو چې مشرکان د توحید په ربوبیت قائل وو. مشرکان هم باندې توحید منو. توحید په ربوبیت اغي منو او چې اغي د توحید په الوهیت نه انکار کوو. دا به توحید په اقسام کې راځي ان شاء الله. قل من رب السماوات ورپسیات کی قل من بیدیه ملکوت کل شیء. اے نبی علیہ السلام دین تپوسو کا د چا اختیار کې بادشاہی دار یو چیز دا هغه پناهي ورکی د الله خلاف تو پناهي نشي ورکولې. سيقولون لله. دا سورۃ عنکبوت کی سورۃ لقمان کې دا دلائل عقلیه اعترافیه ذکر شوی. دریم قسم دلیل عقلی مسکت للختم. دلیل عقلی کې دریم قسم کم یو دلیل عقلی مسکت للختم. سورۃ الانعام آیت نمبر 46 وګورئ چې دا مخالف د دین منون کې دا دین نه انکار کوون کې دې بالکل خاموش پاتې شي. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم ومقارا. سورۃ الانعام پارا آیت نمبر 46. قل ارأيتم اے نبی علیہ السلام خبر را کے ماتا ان اخذ الله سمعكم کوالی اللہ تاسو نه طاقت دا اوریدو تاسو الله مکان وابصارکم الله د نواغلی طاقت د لیدو تاسو وختم علی قلوبکم او مور لګی پړونو تاسو باندې لیولیم کی. نو من الہ غیر الله سوق دی ذمہ دار
سمعکم دکنو او سوق دی ذمہ دار دړندو او سوق دی ذمہ دار د لیونو چې تاسو دا صلاحیتونه واپس کی دی بچت پرش دی خاموش دی دوی دلیل عقلی مسکت للختم لو الحمدللہ دا دعوت صورت دا الحمدللہ او دی تویلی کی مرکزی مضمون نو سبابا او د دې مانم ذکر شوا چې د الحمدلله معنا صفات خداوندی الله پورې خاص دي ځکه چې صفات په درې قسمه باندې دي یو هغه صفات دي چې هغه صرف مخلوق پورې خاص دي یو هغه صفات دي چې هغه صرف الله او خالق پورې خاص دي یو هغه صفات دي چې هغه مشترک دي بین الخالق والمخلوق لکه سمیع او بصیر دا د الله صفات هم دي او دا د بنده صفات هم دي خدا چې یو دي د ویل کېږي هغه اشتراکی اسمی دا مشترک په اسم دي په معنی کې د دې فرق دی دا الله اوریدل جدا دي خدا سمیع او بصیر صفات د دواړو دی نو معنا مو ذکر کا او دا معنا یوازې زموږ مشایخ نه کړل مفتی روح الامین سے حفظه الله دا یو لوی عالم دی دا د دیر بابا جی حفظه الله زوم دی هغه یو اضواء البیان غالبا اضواء التبیان دی په دینم سره او د ټولو مشایخ او تقریزات هم دي اغیم دا معنا ارزه کې ذکر د الحمدلله معنا کوي چې تمام صفات خداوندی الله پورې خاص دي او بیا د استاد محترم علامہ نیلوی شاه صاحب رحمت الله علیه چې دا د مفتی کفایت الله رحمت الله علیه شاګرد او دا د ما شیخ او استاد او دای په دې علاقو کې ډېر کم شاګردان دي ځکه د مفتی کفایت الله رحمت الله علیه جامع امینیه دهلی کې نیلوی شاه سے مصرفات شیو مولتا او بیا دا غزي جامع مسجد کې اتکاله امامت هم التکی کړی دی نو نیلوی شاه سے رحمت الله علیه چې بکلا دا الحمدللہ درس ورکو وی تمام صفات خداوندی اللہ کے ساتھ مختص ہے اور اللہ کے ان صفات میں اللہ کا کوئی ساجی نہیں نہ نوری مخلوق نہ ناری مخلوق اور نہ خاکی مخلوق نو دعوت صورت سوا الحمدللہ ورپسې دلائل دي او په هر صورت کې چې کله دعوت صورتي نو داغي د ثابتولو لپاره څلور طریقې لګ وضاحت شو دې دلایل کې به ان شاء الله تمام لګ بحث کوو مرګري کوشش کوي موږ درس ضربت زموږ علما مشایخ زموږ مدرسې تراغلي دي د غیر رحمت الله د خیر او د برکت سبب وګرځي ان شاء الله تاسو سره به په نشپک منټه مخاطب کیږي نو بیا به دعا کوو زموږ د کوم مشران شراغلي دلته تشریف اوريو کې معذرت سره او زموږ د درس د فهم قرآن چې کوم کلاس شروع دی د دې مخاطبین سره دی لک مخاطب شي جزاک ټول دوه خبرې وکړي یا په یو ځل شي په تعالی حکم وکړو شیخ صاحب له هغه زبر خیر یو دا مګوري 50 ساعت نو څلورم درس بسم الله الرحمن الرحيم